کم سیزونه په روژه کې مکروه دي. یو څو سیزونه داسې دي چې هغه روژه ماتی خو نه، خو د روژهدار دپاره مکروه دي. یو علما وایي په روژه کې څه څیز جویل په خوله کې چې تیری یې نه او خوند ترې نه تیری، خو یو څیز جویل دا مکروه دي. یا یو څیز په ژبه باندې سکل چې هغې سکلو ته حاجت نه وي، نو دا هم د روژې په حالت کې مکروه دي. د دې نه احتراز پکار دی. دویم نمبر علما وایي په خوله کې لاړې جمع کول ډیر شي او بیا هغه په یو ځای باندې تیرول، په دې اگر چې روژه ماتیږي نه، خدا مکروه دي. ډیرې لاړې په خوله کې جمع کی او بیا یې تیری کی، دا بعضې کسان پې ځان له تنده ماتی، نو دا روژه نه ماتی، خدا مکروه دي. بل علما وایي په روژه کې هر هغه کار کول چې هغه د بنده د کمزوروالی سبب ګرځي، دا مکروه دي. ځکه چې وجود کمزوری شي نو بیا روژو نیولو طاقت نه، لکه مثال کې طور پر حجامه کول، چې سړی حجامه ولګي په هغې سره دی د وجود نه وینه وباسي، نو وجود کې کمزوري راځي. نو هر هغه څیز چې هغه په وجود کې کمزوري راولي، نو دغه څیز دغه کار کول په روژه کې دا هم مکروه دي. بعضې کارونه اوس هغه ذکر کوو چې هغه د روژهدار دپاره مکروه نه دي. عام عرف کې هغه سړي ته مکروه ښکاري او په حقیقت کې هغه مکروه نه دي. اول نمبر تیل لګول، سړی ګیره غوړی، سر غوړی، نو دا تیل لګول چې دی دا د روژهدار دپاره په دې کې هیڅ کراهت نشته دی. دویم نمبر رانجه لګول، په دې کې هیڅ کراهت د روژهدار دپاره نشته دی چې دی په روژه کې سترګې توروي. دریم نمبر د یخوالي دپاره غسل کول، دا مکروه نه دي. سړی وی غسل وکم لږ یخوالی به مې وجود ته راشي، نو په روژه کې د یخوالي دپاره غسل کول چې دی دا هم مکروه نه دي. بل لمدې کپړې اغوستل، اوس خو چونکې موسم ښه دی، سخته ګرمي، هغې کې سړی لمدې کپړې واغوندي نو وجود یې لږ یخ شي، روژه اسانه شي. نو په لمدې کپړې اغوستل په روژه کې د یخوالي دپاره چې زما بدن یخ شي، نو دا هم مکروه نه دي. یا او بل مزمزه او استنشاق، پوزې ته اوبه ورچول یا خولې ته، بغیر د اودس نه، چې اودس نه کوي اسې خولې ته اوبه ورچوي یا پوزې ته، د روژې په حالت کې نه، دا مکروه نه دي. اوداسه کې خو اسې لاړ شي خولې ته اوبه ورواچوي، بیا یې توکې پوزې ته ورواچوي، دا مکروه نه دي. او میسواک کول په روژه کې چې دي دا بالکل روا دي او دا ټیک دی، او هر حالت کې میسواک که روژهداري او که غیر روژهداري، نو په میسواک کې هیڅ قباحت نشته دی، بلکې دا سنت دی چې سړی د ورځې په دې اخیر کې کوي. نو میسواک کول خو سنت دی په روژه کې هم او په کوژه کې هم، نو دې کې هم څه قباحت نشته دی. بعضې خبرې داسې دي چې هغه د روژهدار دپاره مستحب دي، یعنی که هغه پې عمل وکړي نو ثواب به ورته میلاویږي، او که عمل یې پې ونه کو نو ګناهګار پې نه دی. اول نمبر چې دی به پیشمنې کوي، په روژه کې پیشمنې کول دا مستحب دي. اگر ته د یو ګوټ اوبه وڅکه خو پیشمنې وکړه، دا مستحب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چاته د پیشمنی د خوراک دعوت ورکو، نو یې راشه د برکت خوراک وکړه، راشه د برکت خوراک وکړه. نو د پیشمنی په خوراک سړي ته په روژه کې قوت میلاویږي، نو پیشمنی کول چې دی دا مستحب دی. دویم علما وایي پیشمنی کول، په پیشمنی کې رستواله کول مستحب دی، چې پیشمنی په اخیری وخت کې وکړلی شي.
خو دومره په آخري کې نه چې دی شکي چې سبا ختلی دی او که نه دی ختلی چې بیا شک کې پاتې شي. نور پیشمنې په آخري وخت کې کول چې دی دا مستحب دی. درېیمه خبره د روجهدار دپاره مستحب دا دی چې کله اذان وشي نو بیا به روجه سمدستي ماتوي. دا پرهیزګاري نه ده چې اذان وشي او ته مونځ وکړې بیا وایي چې یاره ما روجه ډېره ایساره کړې وه اوس راله کجوره راکوئ اوبه راکوئ. نه دا ټیک نه دي. علما وایي چې کله اذان وشي نو بیا روجه سمدستي ماتول چې دي دا مستحب دي. روجه به بیا ایساری نه، چې کله وخت داخل شو بیا به روجه نه ایساری. خو ګورئ دې کې احتیاط کوئ داسې هم نه چې لا وخت داخل شوی نه او ته روجه ماته کړي. بعضې اوقاتو ګورئ جماعتونو ګړو کې فرقي نو سړی د وخت روجه ماته کړي. وخت نو داخل شوی چا روجه ماته کړله دا روجه به دوباره نیسي دا نه ده شوی. بل علما وایي روجه کې که سړی په جنابت کې وي نو پکار دا چې د اذان د کېدو نه مخکې دی غسل وکړي. دا مستحب دی ځکه دا روجه عبادت دی نو چې عبادت دی شروع کوي چې په پاکۍ یې شروع کړي نو دا مستحب دی. په د اذان وشو دله غسل نه دی کړی نو ګورئ په روجه کې څه نقصان نه راځي، روجه یې صحیح ده. خو علما وایي دومره دا غسل لیټ کول چې د ده نه د مونځ وخت پکې پوت شي نو دا بیا ګورئ مکروه دی. نو مستحبه دا ده چې اذان کیږي سحر وخت داخلیږي چې سړي غسل کړی وي. بل د روجهدار دپاره مستحب خبره دا ده چې دی خپله ژبه د دروغو نه، د غیبت نه، د چغلخورۍ نه او د تهمتونو نه دی ځان ساتي. دا مستحب خبره ده چې روجه کې کم از کم د دې امورو نه دی احتراز کوي. بل علما وایي روجه کې مستحب دا ده چې سړی خپل روجه مشغوله کړي په تلاوت د قرآن سره او په ذکر و اذکار سره. هغه ذکر چې احادیث مبارکو کې راغلی دی. مطلب دا چې روجه کې اسې اوقات نه تیری خو یا تلاوت کې یا په ذکر و اذکار کې مشغولی. دا مستحب ده. بل مستحب دا دی چې دی به غصه نه کوي. غصه نه کول دا مستحب دی په روجه کې چې ته خپله غصه کنټرول کړي نو دا مستحب دی. بل علما وایي مستحب خبره دا ده چې سړی ځان د جایز شهواتو نه بچ کړي. بعضې څیزونه داسې دي شهوات چې هغه په روجه کې جایز دي خو چې ته ترې ځان بچ کړي چې ای به دا د رمضان المبارک میاشته دا جایز څیزونه دي خو زه ترې ځان بچ کومه نو علما وایي دا هم مستحب دي. اوس د اعتکاف باره کې یو څو خبرې اهمې دي. بعضې خبرې داسې دي چې هغې باندې اعتکاف ماتیږي. بعضې کارونه داسې دي چې معتکف ته شریعت روا کړي د هغې دپاره دی وتلی شي. علما وایي چې کله معتکف د جماعت د حدودو نه ووتو بهر بغیر د عذر نه دی د جماعت د حدودو نه ووتو نو د اعتکاف مات. دویم یو زنانه اعتکاف ته ناسته وه هغې زنانه ته د اعتکاف په دوران کې ماهواري بیماری رالله یا ورته نفاس راغی حیض یا نفاس نو د دې زنانه روجه چې ده هغه ماته شوله. دا اعتکاف یې مات شو. کم څیزونه داسې دي چې معتکف د هغې دپاره د جومات نه وتلی شي او اعتکاف یې نه ماتیږي. دا درې قسمه اعذار دي. یو عذر طبعي دی، بل عذر شرعي، بل عذر ضروري. دا درې قسمه اعذار دي چې معتکف ته دا اجازت شته دی. یو اعذار طبعیه دي لکه واړه بول لوی بول دې دپاره بالکل معتکف وتلی شي. او غسل ورته پیښ شو د جنابت غسل پې واوړېد نو دی د دې غسل دپاره د جومات نه وتی شي. دا په عذر طبعي کې راځي دی لامبلو دپاره د جومات نه وتی شي اعتکاف نه ماتیږي. خو علما وایي
کده د غسل لپاره اوت یا د قضای حاجت لپاره اوت خو ګوره ایساریږي به نه چې څنګه حاجت پوره کو نو ډایرک په د جماعت حدودو ته رادنده کیږي. دویم قسم اعذار شرعیه دي چې هغه شریعت هغې ته عذر وایي، لکه منځ د جمعې. یو سړی په داسې جماعت کې اعتکاف ته ناست دی چې هلته د جمعې منځ نه کیږي، نو دی د جمعې د مانځه دپاره بل جماعت ته تللی شي. دا روا دي، په دې اعتکاف نه ماتي، خو تقریر اورېدو له به نه ځي بل جماعت ته. عین د خطبې او د مانځه ټیم چې حقې ته به حاضري کوي، بیا به بار ایساریږي نه. بعض یا پکې اوسي بیا پکې ځان له ټوبیل ته لاړ شي، ولامبي پکې جمعې مانځه له وتې خپل غم خادی پکې وکړي بیا جماعت ته راشي. دا اعتکاف داسې معمولی څیز هم نه دی، ښه دا دومره بے پرواهي دی کې نه ده پکار. دریم اعذار ضروریه دي، لکه مثال د دشمن خطره ده، ته په ځان ویرېدې چې ما ته څوک نقصان را ورسي، یا به رن څوک سامان پټ کړي، یا الله دې نه کې جماعت را ورغښتو، نو ته وتلی شي د جماعت نه، جماعت را ورغښتو. خو چې څنګه ووتلې نو ډایرک په بل جماعت ته لاړ شي او نیت د اعتکاف په وکړي، هلته به کښېني، بیا پکې څه خبره به نشته دی. او علما وایي معتکف چې دی دی خوراک هم په جماعت کې کولی شي، اوبه هم ځان له په جماعت کې څکلی شي، او که یو څیز د چا سره بیه کوي که نه په جماعت کې نو کولی شي، خو چې هغه څیز جماعت ته نه راوړي. یو څیز د چا نه والي د هغې بیه کولی شي په جماعت کې، خو چې هغه مبیعه او هغه څیز به جماعت ته نه راوړي. لکه دی د چا نه کتاب الي، نو جماعت کې دی ورسره بیه وکړي چې دا کتاب ماله په دومره پیسو را، خو جماعت ته به کتاب نه راوړي. اوس بعضې خبرې داسې دي چې هغه د معتکف دپاره چې دي علما وایي هغه مکروه دي. بعضې خبرې د معتکف دپاره مکروه دي چې دی مبیعه چې کم څیزو دی یو څیز اخلي او دی حق جماعت ته راوړي، هلته په جماعت کې د هغې بیه کوي، نو دا بیا مکروه دي. چې کم څیز الي هغه جماعت ته راوړي، هلته ورسره بیه کوي، نو دا بیا مکروه دي په جماعت کې د معتکف دپاره. او چې کله وایي معتکف غلی ناست او دا خپله غلی ناسته عبادت ګڼي، نو دا بیا مکروه دي. که غلی ناست نو څه خبره نه ده، خو که دی وایي چې زما دا غلی کېناستل عبادت دی او د عبادت په نیت غلی کیني، نو دا بیا مکروه دي. علما وایي دې کې بیا کراهت راځي. بل علما وایي څه بعضې آداب داسې دي چې د هغې معتکف خیال وساتي. معتکف په خبره نه کوي مګر د خیر خبره به کوي، هسې فضول خبرې به نه کوي. دا د اعتکاف آداب دي. وایي د اعتکاف دپاره د ټولو نه غوره مسجد چې دی هغه مسجد حرم دی، خو دا د هغه چا دپاره دی چې څوک په مکه کې اوسیږي. دویم نمبر مسجد نبوي دی، دا د هغه چا دپاره دی چې څوک په مدینه منوره کې اوسیږي. دریم نمبر مسجد اقصا دی چې څوک په قدس بیت المقدس هلته اوسیږي، نو د هغې دپاره دی. او بیا په دې پسې جامع مسجد د ښار چې کم غټ جماعت، بیا چې کم جماعت کې ګڼه سیوی، بیا پسې د خپل محلي مسجد په دې ترتیب باندې. او علما وایي معتکف لفکار دی چې دی مشغول اوسي په تلاوت د قرآن کې، په ذکر و اذکار کې، په درود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او دینی کتابونه پکې مطالعه کوي. مطالعه د دینی کتابونو د دینی کتابونو مطالعه پکې هم کوي. نو دا د معتکف دپاره دا آداب دي چې پکار دا ده چې مونږ ټول خصوصا معتکفین د دې لحاظ وکړو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله څومره ځایونو کې معتکفین اعتکاف ته ناست دي، الله دا اعتکاف قبول کړي، الله دا اعتکاف قبول کړي. کریم الله د دې اعتکاف سر ته د رسولو توفیق ورله ورکړي. کریم الله د دې اعتکاف سر ته د رسولو توفیق ورله ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।